بسم الله الرحمن الرحيم. المستثنى أي ما يطلق عليه لفظ المستثنى في اصطلاح النحاة على قسمين، ولما كان معلوميته بهذا الوجه الغير المحتاج إلى التعريف كافية في تقسيمه قسمه إلى قسمين. تجد اتم منصوب دی چې بیانوي پنځه مفاعیل او یو حال او یو تمیز. مرکزی بکی دو درې خبرې دي، درې یو به تعریف وکړو او بلکې څلور یادې کې ډېرې دي که پرور به ورسره ورځو. بے تقسیم بکو، بے به اعراب بیانو د مستثنا څلور اعرابات دي، بے به اعراب د غیرو بیانو دسی بپسی ورزو. نوی المستثنى صاحب د کافی تعریف د مستثنا نه دی کړی، ډاری کی تقسیم کړی دی متصلون و منقطعون. بے د متصلی تعریف کړی د منقطع تعریف کړی دی. ولی داسی کړي رستو را لخپل راضی کا. بہرحال علامہ جامی وی المستثنى ایما یطلق علیه لفظ المستثنى ای حاغ څوک یادوما یطلق علیه چې اطلاق کیږي باغ باندې د لفظ مستثنى. په دې عبارت سره علامہ اعتراض نه جواب کوي، تاسو متوجه شئ. اعتراض دا دی چې مستثنى باب استفعال صيغه ده، معنی دا غشي چې راوتلی شوی، او مستثنا دو قسم دي، متصل او منقطع. متصل خو راوتلی شوی، منقطع نه. تاسو نه رسیدلی نه لفظ د مستثنا متصل ده شامل دی، راوتلی شوی منقطع ده نه دی. نه به رستو څنګه تقسیم کوي چې مستثنا په دو قسمه نه، متصل او منقطع. دې ته خو ویل کېږي تقسیم د شی دی الى نفسه و الى غیره، دا خو باطلی نه رسوي. بیا واورئ مستثنا چې د خپله معنی څه ده راوتلی شوي، او دا تعریف د چا دی متصل دی، هغه راوځي، منقطع نه. نو لفظ چې دی متصل ته شامل دی منقطع ته، نو بیا چې تقسیم کوي متصل منقطع ته الى نفسه و الى غیره ته کوي، او دا جایز نه. دس با قطبی کی ویلی پیگئی که نا پی. نو علامہ جواب کئی بئی لغوی معنی زمانگ ندا مرادا چه روتلی شوی معنی شی، بلکہ زمانگ مراد ما یطلق علیه لفظ المستثنى. آغا لفظ مراد دے چا باندی، آغا شی مراد دے چا باندی چه لفظ دا مستثنى چا باندی چه دا لفظ مستثنى اطلاق کیگی، نو آغا متصل معنیم کیگی، منقطع معنی کیږي. اصطلاحي مراد ده، لغوي مستثنا نه ده مراد. به اعتراض په وخت دویم استثناء چاته ویل کی، ان شاء الله تاسو ته به تیر شي نور کې ای بل راشي. مستثنا چاته ویل کی التکلم بالباقي بعد السنية بعد الاستثناء. کله چې استثناء وشي کنه جان القوم الا زید، زید نه علاوه چې قوم کې څومره پاتې تکلم سره پاغي کیږي. الګ دې سړي په باندې 100 روپۍ را پوری دي سلنا نه څو بعد شولې نه حسابګوي چې ما ډایرکټ څو ویل ما باندې نه حسو دي. نه دا رچا تعریف دی د مستثنا. ادا متصل باندې صادق راضی کا متصل باندې صادق راضی چې کوم باقی باندې شي پاغو باندې منقطع خداغونه سره روتی نه غیبه تعریف صادق نه راضی نه پیږي په ځکه منقطع کې هو دانش ویل چې د تکلم بالباقی دی، باقی خو له ویل شي چې استثناء سره څوک بار شي، منقطع کې خو څوک بار شي نه، هو مخکې نه باري. پتن لګي بوې شوي کنه. جوابدار کوم شي اصطلاح ته بیان کوم تعریف دی وکړلو د مستثنا د اصول فقه والو بحث دی. امنګ د نحوی بحث کوو. نحوی نه په اصطلاح کې مستثنا چاته ویل کېږي چې بس د الا او د غیر د اخوات نه ذکر وي بس. نو متصل تم شامل دی. او ته وګورئ المستثنا
ای ما هغه لفظ یادو ما هغه شی یادو ما یطلق علیه چې اطلاق کیږي باغې باندې د لفظ مستثنا ول تر نه جواب دویم فی اصطلاح النحات یادو ما اصول فقه علیه السلام یادو ما علا قسمین به تر نه جواب دی لکه خلق چې کله تقسیم کین اول اجمال بیان کتابونه دی بیان کړي اول اعتراض دا واردېږي چې مستثنا عام ده متصل منقطع دواړو ته شامل ده او ته چې المستثنا چې متصل دا سره متصل ده دلته خو حمل را لې د خاص په عام باندې لکه الحيوان او حیوان چې انسان انسان دی دا صحیح ده حمل عام په خاص خو صحیح خو د خاص په عام باندې نه صحیح الکلمه لفظ وهي اسم وفعل وحرف دا کوم دا اعتراض تر شوی تاسو پوهیږئ کنه نو جواب داري به دلته دواړو اعتراضاتو جواب اجمال مشترک او محذوب دي على قسمين او د بل اعتراض جواب دا شو چې دلته محمول متصل او منقطع نه ده بلکې محمول على قسمين دي نو المستثنى مستثنى چې على قسمين تاسو پوه شئ کنه مخکي ولما كان معلومیتو درې اعتراض جوابات شو کنه څلورم اعتراض جواب کوي چې بھئی تقسیم خلق ال کوي چې تعریف کی توجه جی تقسیم خلق ال کوي تعریف کی ځکه تقسیم حکم دی د احکاماتنا او حکم خلق ال لګي چې اول خو معلوم کی کنه بچا حکم لګي نه اول تعریف کا رستو با احکام لګي تقسیمات بکې تا خو تعریف نه کړي که صاحب د کافی ډاری کی تقسیم کړي متصلون و منقطعون په سوال پوهه نه شولې کنه جواب علامه رزیم کړي دی علامه جامی په صورت کې هغه دا جواب کړي دی چونکه د یو تعریف نو موجود چې دواړو ته شامل شوی ځکه دواړو کې مغایرت دی متصل او منقطع کې یو کې متعدد نه وروتي بلکې نوی نو د ست الفاظ تعریف نشته د ست الفاظ نشته چې دواړو مرکزی تعریف وګو ځکه تعریف نه دی کړي دا چا ویلی دی علامه رزی خدای کمزوري خبره کړي علامه جامی وای ولی کمزوري دا ور سره ګورو با نو صحیح جواب دار توجه جی چې دا قاعده منو تقسیم د بار مخ کې تعریف پکاري منو منګه خو تعریف من وجین هم کافی وی او تعریف من کل الوجوه چې دی دا ضروری نوی تعریف من وجهن کافی وی عدل تشتا کنه تاسو بیگی کنه څنګه شته لفظ مستثنا نخفل معلومیږي تاسو ګورئ ولما كان المعلومیته بهذا الوجه هر کله چې معلومیت د مستثنا په دغه وجه باندې چې هغه باندې لفظ د استثناء اطلاق کیږي په اصطلاح د نحاتو دا معلوم و مخکنه نو غیر المحتاج الى التعریف چې په دغه صورت کې تعریف ته محتاج هم نه ده نو هر کله معلومیت چې دومره وو نو کافیتا فی تقسیمه دغه معلومات به وره ولما د بار جزاء رست راضی قسمه الى قسمين دسی بشي كان معلومیته ومعلومیت د مستثنا کافیتا کافی فی تقسیمه وتقسیم کی کم معلومیت بهذا الوجه الغير المحتاج الى التعريف پدغه وجه باندې چې محتاج تعریف ته نه ده تعریف ته احتیاج نشته نو دغه معلومیت کافی په تقسیم کې نو ولما هر کله چې دغه شان کارو قسمه الى قسمين ډاره کې تقسیم وکړو چاته دوه اقسام ته په ترجمه باندې پوه شوي کنه وګورئ وعرف كل واحد منهما بيترا جواب دی پنځم الکه چې من وجهین تعریف دا کافی وی د تقسیم د بارا نبی د متصل د بارا بم د من وجهین تعریف کافی کړي وي احکام به جاری کړي وي منقطع د بارا بم د من وجهین تعریف کافی کړي وي احکام به جاری کړي وي ته هغه دواړو پوره تعریفونه کړي دي وینا التا احکام چوډیرو تعریف نه من وجهین تعریف نو کافی او د هر یو احکام د بل نبی بلونه ځکه تعریف ضروری وو وعرف كل واحد تعریف یو کو د هر واحد منهما بری دواړو کې
ولی لأن لكل واحد منهما احکاما ځکه د هر واحد دپاره به دې دواړو کې احکام دي خاصتا ځان له یو پورې لا يمكن اجراؤها ممکنه نه ده چې دغه احکام جاری شي علیه په دغه یو باندې الا بعد معرفته مگر هله چې کله تعریف وشي نو تعریف بکارو ځکه تعریف کړي فقال نو فرمایي متصل و منقطع دو قسمی دی یو متصل ده بلا منقطع ده فالمتصل دا واړه لکه بورو کار کول کتاب هم دی وشلن د خبره هون نو اوس د متصل تعریف راته کوي غوښ شي وتا به د منقطع تعریف کې به بیان بیانې هو المخرج دا هغه مستثنا ده چې دا د متعدد نه راوتی وي د حکم د متعدد نه او دغه متعدد چې لفظا ذکر وي یا تقدیرا ذکر وي او په الا او دغه په خواتو باندې راوتی او ته وګورئ هغه چاته وی لیکيږي چروته وی د متعدد المخرج چروته وی یو د حکم د متعدد نه دوا دغه متعدد لفظ کې موجود وي او که لفظ کې مقدر وي درې په الا او دغه باخوات سره څلور ټول څو اجزا شو څلور شو په نه شولې پی او ساده یو بتی وایو نو متصل تعریف کوي هو المخرج دا هغه مستثنا ده چې دا راوتل شي وي المخرج ای الاسم اشاره وکړه چې مخرج دا صفت دی او موصوف محذوب دی څوک دی اسم دی ای الاسم المخرج دا غي اسم ته ویل کیږي چې راوتل شي وي او المخرج اسم فاعل صيغه تاسو ته پته را او تکیای په موصوف باندې وهلی هم المخرج اسم مفعول صيغه ده او تکیا اعتماد هم په موصوف باندې کړي چې غل اسم ده نو په دغه صورت کې دا سواد الف لام په معنا د الذي وي او اسم مفعول په معنا د فعل مجهول وي دا څه کنه نو وی الذي اخرج هغه اسم ته ویل کېږي چې وستل شي وي هلکه دا قید هو دا هغه اسم ته ویل کېږي چې وستل شي وي دې سره څوک بار کېږي و یو کنه د مستثنا منقطع جزئیات اعتبار شو چې هغه نه بار کېږي واحترز به احتراز کې به سره ان غیر المخرج دا غشینه چې هغه د متعدد نه روزي لکه جزئیات د مستثنا ځکه داخل نه روبتي وزي څه مستثنا منقطع کی مستثنا په مستثنا منه کی نه داخله نو چې شی داخل کړي نه روبه باسي بیر وستل فرع د دخول دا ول به داخله به روباسي دسنه کی کني دا رئیستل هټول ګرځي را ګرځي کوم دې كجزئيات المستثنى المنقطع بدي خو په شو اول قید سود هغه اسم ته ویل کیږي چې راوتل شي وي څوک بار شو منقطع د چانا ان متعدد د متعدد نه علامه ور سره حکم رويستلو ان حکم شيء متعدد چې مضاف کې پټ دی دانه چې د قوم جان القوم الا زید د قوم نه بار کوي به په دغه حکم کې بار کوي د جاني د مجيات ولکم صحیح ده جزاک الله صحیح ده صحیح ده که رسته برای تصور سیدلی که ندی مطلب دانه ده جان القوم الا زید چه زید ده قوم نبار وی سری پیٹیای والا خونه ده قوم نبار که ایدی خیر ده تا از من حکومت برازی ده خیر ده طالبان حکومت یادو ما اکم چه خلقو لبکن و ڈنگی وندی اگه یادو ما دانه ده خواستی کب شدید پاشو دا پاشو لیونی مرداران کنجران اخو بخامخای طالبان حکومت به د خیر یو کس به کرول کسان بور سره نوري ا کرول به ټول تابي یو په چوک کې ولاړی ډنګه وسه بلاس کی څوک خو دې خوګي مخ سره به بکونه ورسوي او زبر د خیره قاضي مزما به اډر دی ډایرکټ دا سزا هر طالب ته اجازه ده ډایرکټ به بکونه وته ډنګه منډای نکال تر کار شروع ده خیر هغه ول دا اجازه نه دی ورکړي چې بکونه ډنګه ور منډي خبر حل دا شي شروع ده ان شاء الله تعالی الله پاک بدلتا ارا ولید بل شي بزول لمړه وی غټل وی بل لنن دا پښو که موږ ټول پښو اسلامي حکومت نشراول څه پکې مزي بزول کار دی هیڅ مزه نشته دی شیغه به کار دی وای هغه کران کار دی نه تی ول غاړي ولنه سه دوی دي کسان ته چې په ورځي چې ته به ورځو چې ته جوړ شي
قصه یا خو شي یا دی خو شي کله څنګه ده چې کوم به ته ورسېدلو نو زید خود قوم نه نشي بار کولای دا څه وي ارجان القوم کې الا زید کې زید د قوم نه بار کوي بلکې څه کوي حکم جاءکم حکم لګي غینه بار کوي یار نو څه وي ان حکم شیء متعدد نو اشاره کوي چې متعدد صفات د شی موصوف د پاره لنډه دا مضاف سره د مضاف الیه موصوف حذف د مضاف حذف او د مضاف الیه موصوف حذف نو بار کوي د ان حکم شیء د حکم دی او شینه متعدد انچا متعدد دی متعدد د بار نائب فاعل څوک دی جزئیات چې جزئیات متعدد وی لکه ما جاءنی احد الا زیدا وز احد جزئیات ډیر شی دي زید امر بکر ډیر شی دي نو زید ترابار کو د ما جاءنی حکم نه دراغله احد هیڅوک مگر زید نو ما جاء نفی ولکم حکم وغینا څوک را بار کو د نفی والا حکم متعدد معنی لګیدل او دغه نه یو جزئی را بار کو زید چې دې معنی دغه حکم نه دی کنه پوه نه شي دا مسل کې اعتراض نه جواب دی لکه متعدد نه به را بار کړی دا هم تور په جزئیاتو کې راځي اجزاو کې نه راځي حالانکه دا ویلم سید اشتریت العبد الا نصف ما څنګه دی اشتریت العبد الا نصفه غلام مواخصلو مگر نیم نه دی ګور دلته جزئی را بار کو جزئی نه څوک را بار کو جزء جزئی کې خو هم فرق کړی کنه جزئی را بار کو ها او متعدد کی متبادر الى الفهم دا د چې دی کې بدو جزئی د جزئیات نه را بار کی جز د اجزاء نه علامه وینه متعدد بار کی به د حکم د متعدد نه به عام ده کی جزئی د جزئیات نه را بار کی لکه ما جاءنی احد الا زید یو جزئی د ډېرو جزئیات نه را بار کوم ټولونه او یا جز د اجزاء نه را بار کی اشتریت العبد الا نصفه په نه شوی نحو اشتری کمره متعدد جزئیات و جزئیات متعدد وی لکما جانی احد د جزئیات متعدد دی الا زید تیرا بار کړی ای اجزاء متعدد وی لګ اشتریت العبد د عبد اجزاء ډیر دي کنه الا نصفه سواء كان ذلك المتعدد خجی دوا اجزاء بیان شو چر استلیشه بویو د حکم د شی متعدد نه دوا او دریم څو لفظاً بوی یا تقدیراً بوی دغه متعدد چره مستثنا منه یادی دا بکل لفظاً ذکر وی لفظاً اے ملفوظاً تلفظ ببی شوی لکه جاءن القوم باندې تلفظ شوی کنه ده شوی الا زید تیرا بار کړي آیا به تقدیراً وی یعنی مقدر بوی نحو ما جاءنی الا زید دلته وس زید د چا نه راوته هغه مقدر دی اصل کې دی ما جاءنی احد الا زیدا احد مقدر دی ورحل ملفوظنی ولی ویلو او مقدرنی ولی ویلو زکه جی چې لفظاً او تقدیراً دا دواړه حمل دي کوم دي اچھا دا حمل دي په متعدد باندې او تقدیراً هم نو حمل خو د صرف وصف بذات نه کیږي نو جواب کوي به دلته مصدر چې په معنی د اسم مفعول سره ملفوظ او مقدر سره مخکې راځي څلورم جز بالا واخواتها هغه چې استلې شوی هغه اسم ته ویل کیږي چې را خارج شوی وي د حکم د شی متعدد نه دغه شی متعدد ک لفظن یو ک مقدر وي په الا او دغه په اخوات سره اخوات راته بیانې الا سره الا مراد غیر صفت ده دا می تران جواب دی لک لا اله الا الله الا نفس الله ذکر ده حالانکه دا خود متعدد نه نه دراوته وی جی الا صفتیه نه یادو ما دغه تحویلا کوم یو ده عبارت الله شی صفتیه د من کم یادو غیر صفتی په الا غیر صفتی سرا وا خوادی یاد الا کما خوادی واحترز به النحو په دې سره احتراز کې د دې ترکیب نه جاء ان القوم لا زید ګور دلته زید در استل شوی د قوم د حکم نه د جاءنا خو په الا سره نه ده کنه او نه دغه بخوات سره ده چا سره ده لا سره هم دغه شان وما جاء القوم لكن زید جاء قوم نه درغله لیکن زید درغله لكن سره استل شوی د ما جاء ول حکم نه تاسو پیږئ مخکې راځي دا هو تعریف د چاو شو مستثنی متصلی
بس فایب د کافی ډایرکټ د مستثنا متصل تعریف کړي څلور اجزا موږ بیان کړه اوس د منقطع تعریف اوري هو المذکور بعدها غیر مخرج همدغه دی کنه دا اسم ته ویل کېږي یو جز چې پس د الا د خواتو ذکر وی دعا غیر مخرج او د متعدد نه راوستل شوی نوی وزره ځای به جوړ کړی دي او غیر مخرج بیل کې وان متعدد بیل کې نو به څلور اجزا شي او ته وګورئ والمستثنى المنقطع اشاره کوي منقطع دا صفت د موصوف به محذوف د مستثنا والمذکور المذکور کی اشاره کوي خبر دینه مبتدا محذوفی دا غشید چې ذکر وی بعدها پس تچانه ها ضمیر مرجع بیانې بعد الا او دغه د خواتنا غیر مخرج د بنوی روي استل شوی ان متعدد د متعدد نزدک دا پکې داخل نه نو الګ نه پیږي پی نسبه دغه د حکم نروزی د سره اعتراض شانه کې کنه غیر مخرج و یا کنه متصل نه اعتراض کو کنه د متصل د جزئیاتونه ځکه هغه د متعدد نروزی او دا نه داخل نو نروزی که قولک جان القوم الا زیدا قسم پر خودل واحترز به اعتراض کوي بده سره عن جزئیات المستثنى المتصل د جزئیات د مستثنى متصل نه ځکه هغه د متعدد نروزی فالمستثنى الذي لم يكن داخلا في المتعدد قبل الاستثناء منقطع سواء كان من جنسه یو خبره به ما تاخير کې دوی چې وی کومه ا علامه رضی خبره موږ لست به قرآن پاتې نشي به ګورې لکه د مستثنا منقطع سے تعریف دے توجہ تعریف دا دے چې مستثنا د متعدد نه وروتی برابر خبره ده که مستثنا منه کی داخله وی او کنه وی علامه جرمی وی ښا کله کله دسی مستثنا منه کی نه وی داخله جان القوم الا حمار قوم کې داخلو او کله توجہ داخل وی خلکو ته پته چې دا تیروته لکه زید چې کنه دا مثلا د قوم نه راوته ټولي دنیا ته پته را او ته جان القوم الا زید نو زید ته اوس په دې حکم سره روباسي نه هغه مخکې نه راوته ته خلکو ته پته را نو به هم دا کوم یو مستثنا ده منقطع ده روانه وتله نو تعریف د منقطع دا شو چې مستثنا په حروف استثناء او په خواتو سره راوتی نه برابر خره د مخکې نه به داخله وکړه نو وګورئ دې سره به بالا مرزیرت کې چې هغه متصل تعریف دار چې مستثنا منو کې داخله وي منقطع تعریف دار چې بګي نه داخله وګورئ فالمستثنى الذي مستثنى لم يكن داخلا في المتعدد چې هغه داخله نه متعدد کې قبل الاستثناء هغه د څنو ملي کیږي منقطع به د دې دوه صورت جوړیږي ما درته ویل برابر خبره دا کان من جنس نه وی او کنه وی الکه د سی ویل بګورو به ووري ایکسپنج کوي مستثنا منقطع څه تعریف دی چې مستثنا د مستثنا من هونه نه وروتی برابر خبره ده کله مستثنا د مستثنا من هو د جنسنا نوی لکه الا حمار کی او کی وی خول نه وروتی لکه زید کی پیږي به اوله مرزي څه تعریف کی چې مستثنا متصل هغه ته وی د جنس مستثنا من هو نوی منقطع هغه ته وی چې جنس نه نوی رد کوي پاغه سواء كان من جنسه برابر خبره ده کما مستثنا د جنس د متعدد نوی لکه جان القوم الا زید د جنس نه ولده جنس نه دی خد قوم خدا کړه مشیرا بالقوم دې د سیال کې چې د اشاره کې په قوم سره یو جماعت ته چې خالی وي د زید نه خیرم ده کنه دا مسکمه یو شولا منقطع کما ده او لم يكن ليبكر سره جنس نه بالکل لك جان القوم الا حمارا تاسو ورسېدئ ها یو خبره پاتې و نو علامه رضی دا ویلو تقسیم زکه وکړو دا شروع کې وفنګ نه وی رسوله تقسیم زکه وکړو چې یو تعریف نو تعریف علامه جمی و اشتراکات دا تعریف دوړو ته شامل لیکنه هغه اسم ته ویل کیږي چې پس د الله او دغه د خواتو نه ذکر وي متصل تم تعریف شامل شو منقطع تم شامل شو پوه شولې به نبی علامه د تعریف ولې نه کړي وي تعریف من وجین
کافی وغه یو نو بس ځکه نه دی کړی اصل کې وجه دغه ده که